مولانا فضل الرحمن صاحب شهباز شریف سره ملاقات کړی دی. شهباز شریف سپیشل د مولانا صاحب رهایشګاه ته راغلی دی. ملاقات یې ولې کړی دی څه ډېر اهم اپډیټس در سره په دې ویډیو کې شریکوم. دې نه علاوه د پاکستان حوالې سره د پاکستان مهنګۍ حوالې سره یو انټرنیشنل سطح باندې یو سروې هم جاری شوی ده. یقینا دغه سروې د ټول لیډرشپ دپاره د ټول حکومت سیاسي پارټیانو دپاره یو افسوسناک سروې ده، خو په دغه سروې باندې چا هم غوږ نه دی ګرولی. هر سړي سره د خپلې کورسۍ د خپل دغه هم غم دی، هر سړی خپل ځان مفادو پسې ګرځي، د ملک غم چا سره هم نشته. په هغه سروې باندې هم کمپلیټ خبره په دې ویډیو کې کوو، نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. مولانا صاحب سره شهباز شریف ملاقات کړی دی حکومت دپاره. مولانا صاحب اوس ډېر زیات ضروري دی. مسلم لیگ نون حکومت دپاره مولانا صاحب انتهایی ضروري دی، ځکه زرداري ورسره هم څو ورځې مخکې ملاقات کړی او دې نه علاوه نجم سیټي ورسره هم ملاقات کړی دی. نور هم د مسلم لیگ نون کارکنان چې کوم راځي مولانا صاحب سره ملاقات کوي، ځکه مولانا صاحب اوس د دغه خلکو دپاره انتهایی ضروري شوی دی. اصل کې مولانا صاحب دی دپاره ځکه ضروري شوی دی چې مولانا صاحب سره دا وخت د قومي اسمبلی 78 سیټونه دي او د په آئین کې ترمیم دپاره نواز شریف ته دغه 78 سیټونه پکار دي، نو ځکه مولانا صاحب دی دپاره ډېر ضروري شوی دی. که چېرې د دغې سیټونو دی له ضرورت نه دی مولانا پسې کور ته خو نه راتلل. بل طرف ته مولانا صاحب چې کوم دی ګوره وایي د خدای دپاره هغه پښتو کې متل دی چې پیشو وایي د مږې د پیشو وایي د الله دپاره مږه نه نیسي. نو ګوره مولانا صاحب د پی ټي آی نه مولانا صاحب پی ټي آی ته ویلي دي چې زه خو هغوی سره نه یو ځای کېږم، خو نه پی ټي آی نه یې غټ ډیمانډ کړی دی. اوس دغه 78 سیټونه مولانا صاحب سره دي، د هغې غوښتلو دپاره ورته راټول ځي راځي. او بل طرف ته مولانا صاحب چې کوم دی پی ټي آی نه غټ ډیمانډ هم کړی دی چې ما ته د سینټ 2 سیټونه به راکوئ. وروره زه خو سره وایي نه یو ځای کېږم، خو ما ته به د سینټ 2 سیټونه راکوئ. بل طرف ته مولانا صاحب پی ټي آی ته صفا الفاظو کې ویلي دي چې هله به نون لیگ ته خپل قومي اسمبلی سیټونه نه ورکوم که تاسو ما ته د پی ټي آی د طرفې مطلب چې کوم د سینټ 2 سیټونه دي تاسو ما ته هغه نه راکوئ. پاکستان ټول سیاسي لیډران خپلو فایدو پسې ګرځي، خپل مفادو پسې ګرځي، د عوامو غم چا سره هم نشته، د مهنګۍ غم چا سره هم نشته، په عوامو باندې څه تېرېږي د هغې غم چا سره هم نشته. ځکه یو سروې جاري شوی ده چې د هغه سروې مطابق پاکستان کې 94% 94% خلک چې کوم دي د خوراک څښاک سامان هم د کچن سامان هم ځان له نشي اخیستی د مهنګۍ په وجه باندې. نو په دې باندې څوک پریس کانفرنس نه کوي چې راشي کینی او په دې خبرو کې چې پاکستان عوام شدید مهنګۍ سره سر دی، خو نه چې دی خپلو سیټونو پسې ګرځي، دی خپل حکومت پسې ګرځي، دی خپل سیټونه بچ کوي، دی خپلې خزانې ډکوي، خو د پاکستان د غریبو عوامو چا سره هم فکر نشته. ګوره دا سروې چې کومه ده انټرنیشنل سطح باندې جاري شوې ده، د دې سروې مطابق د پاکستان 94% خلک د کور د خوراک څښاک سامان د کچن سامان هم نشي اخیستی. 87% خلک د پاکستان چې کوم دی وایي چې د په معیشت چې کوم د پاکستان دی هغه صحیح لاره باندې نه دی روان. د مهنګۍ خبره نه د حکومت بچکولو دپاره، مطلب دا ټول د حکومت بچکولو دپاره خپل حکومتونو بچکولو دپاره لګیا دي، خو د مهنګۍ بچکولو باندې څوک هم پریس کانفرنس نه کوي. دی له هم پکار و چې راغلي په دې باندې چې د انټرنیشنل یو سروې راغلی ده په دې باندې دی پریس کانفرنس یې کړې وي که نه، خو نه چې ځکه دلته خو بیا دی حکومت چې کوم دی خلکو له ښکاره کېږي، نو د عوامو غم چا سره هم نشته. وروره عوامو له پکار چې ځان هوښیار کړي، دا لیډران وپېژني، دغه خلک وپېژني کوم چې ملک سره سنسیر نه دي او کوم چې عوامو سره سنسیر نه دي. د ویډیو کتلو زیاته مننه.